زه بحیثیت علاقائی ناظم ملکن ډیویژن د صوبایي ناظم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه په حکم باندې سهار هغه ماته حکم کړی چې لاړ شه فورا د دې مدرسې انکوایري وکړه او دغه څومره ماشومان دي د هغې انکوایري وکړه د دې میت چې دی د دې شهید هغو سره په غم کې شریک شه او ټول رپورټ موږ له راکوي دا رپورټ به چې دی صدر صاحب ته ځي زموږ صدر شیخ الاسلام تقی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه او زموږ د وفاق ناظم اعلی قاری حنیف جالندری دامت برکاتهم العالیه دا رپورټ زموږ نه غوښتی او په دې باندې هغو سخت اکشن اخیستی و د دې مدرسې خلاف چې تاسو څه کوئ موږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو هېڅ قسمه مونږ ته په دې کې رعایت نه یو تیار خو مونږ دا وایو که مونږ دا مدرسه ورانه کړو د دغې ظالم سره حمایت دی دا خو د قوم پیسه ده تاسو په خپل حفاظت کې واخلئ په خپله نګرانۍ کې واخلئ مونږ به تاسو له چې دی معیاري اساتذه درکړو دا د قوم مدرسه ده د قوم بچي دي دا خو یو ظالم و هغه لاړو اوس چې هغه مدرسه ته سیزي نو دا خو د هغه سره ښه هغه د تعاون دی مدرسه زما مدرسه ده ستاسو مدرسه ده هغو پکې هېڅ قسمه دخل به نه تاسو چې دی په خپل دغه کې واخلئ تحویل کې خپله جغندو ته ولګوئ مونږ ته چې تاسو څه حکم کوئ مونږ ستاسو سره تیار په دې غم کې مونږ ستاسو سره شریک یو تاسو به وروستي مونږ به ستاسو نه مخکې چې تاسو عدالتي کارروایي څه کوئ مونږ ستاسو سره په هغې کې ولاړ یو تاسو مونږ ته څه اډر کوئ مونږ ستاسو سره په دې کې حمایت کوو هېڅ قسمه مونږ په دې کې رعایت ته تیار نه یو ستاسو سره ولاړ یو تاسو وروستي مونږ مخکې راځئ چې ځو انشاءالله جزاکم زما نهایت درجې قابل قدر علماء کرام او د دې محلي څومره ناس پکې دي او زموږ د دې علاقې او مشران ګورئ دا زموږ راتلل دلته کې دا داسې راتلل نه دي الحمدلله چې زموږ د صوبې کم د وفاق المدارس العربیه پاکستان ناظم دی د صوبې ناظم مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې په وینا باندې مونږ دلته کې راغلي او داسې هم نه ده چې هغوی دا وینا د خپل جانب نه کړې ده بلکې د هغوی د طرف نه مونږ ته پیغام دا دی چې صدر صاحب شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ د پاکستان چې کوم ناظم اعلی دی قاری مولانا حنیف جلندری صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه زما په انتظار باندې لہذا وی تاسو چې کوم دی لکه رپورټ راوړئ نو موږ د مولانا حسین احمد صاحب د په حکم باندې ګویا کې دلته کې راغلي یو په هغې کې زموږ سره علاقائی ناظم مولانا قاری محب الله صاحب وفاق المدارس العربیه پاکستان معاون ناظم او د هغې سرټیفیکټ د وحدت زموږ سره ناست دی مولانا عصمت حاجي صاحب او دغه رنګې چې د جمعیت چې دی نو د هغې امیر محترم هغه مولانا سید قمر صاحب علاقائی چې کوم مسؤول زموږ مولانا فهیم صاحب زموږ په حیثیت د یو ذمه دار چې دی نو د وفاق باندې هغه کې حاضر شي لہذا موږ دې ځای ته رالو د هغه مدرسې ستاسو روبرو چې کوم موږ د هغې معاینه وکړله د هغې سره زموږ خبرې اترې وشولې هغه ټول په میډیا باندې هغه موجودې دي فیصله هغه دا وشوله اعلامیه موږ د خپل جانب نه د دې ملګرو په وساطت باندې هغه موږ دا جاري کوو چې تر څو پورې مجرم اصل هغه نیولی شوی نه وي تر هغه وخته پورې به چې لکه دغه مدرسه هغه به بند وي د هغه وخته پورې به مدرسه هغه به سیل وي هغه به بند وي باقي اخوا ته تعاون هغه زموږ د ټولو یو خبره ده یو چې کومه زموږ د مسله ده انشاءالله العزیز په هغې کې به ټول کوشش موږ درته وکړو هر چې مدرسه نو دا مدرسه دا د یو فرد نه ده بلکې دا د قوم مدرسه ده د دې محلې والو مدرسه ده څرنګه چې په دې کې د دین کار هغه مخکې جاري و تعلیم چې کوي د قرآن کریم هغه جاري و وروسته به هم چې کوي دا انشاءالله العزیز په هغې کې دا قرآن کریم تعلیم دا به جاري او ساري دا زموږ د جنتاري ده الله انشاءالله شکر شرکت کړی دی څومره زموږ د معاونین دا حضرات